الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورہ نحل شروع کو. نحل دی گبین دی مچو توائی او دی گبین دی مچئی ذکر پدی سورت کے راگلے دے او یو عجیب صنعتگری اللہ تعالیٰ دے مچئی تا خودلی دا او ناشنا غندی انجینیری ورطا خودلی دا چې دا د خپل کور په کم تکنیک او په کومه طریقه باندې سازی او په دې کې دا کومې خانې برابرۍ او په دې کې دا کومه کاروي دا کوي دا د یو حیوان نه دا کار الله تعالی کوي. دا یو عجیب صنعت ته په دې کې د الله اشاره ده. د دې وجې نه دا نوم راواخیستی شو او دې صورت ته به طوري نوم کېښودی شو. مکي صورت دی او د دې اصل موضوع هم هغه دا کوم چې د مکي صورتونو ده، یعنی توحید د الله رب العزت او دارنګې صداقت القرآن او صداقت الرسول او اثبات د قیامت، د قیامت ورځ ثابتول او هلته حساب کتاب د الله دربار کې حاضري، دا اهم موضوعات دي دا. او په دې باندې بے شمار دلائل چې کم په دې وسیع تاسو ته په نظر سونه اسمان زمکه راځي، دا د دلایلو نه ډکه ده. په دې ټولو باندې دلته قرآن بحث کوي او دلائل په دې موضوع باندې ثابتول غواړي. اتا بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بیا اندازې مهربان زیات مهربان دی. اتا امر الله، راغلی دی حکم د الله، مانا راضی حکم د الله. او گویا کې دا داسې راتل یقیني دي چې تعبیر تی نه په ماضي باندې وشو. او تاسو ویلي چې آمده ماضي به مانا مضارع چند جا. آمده ماضي مضارع، آمده ماضي به مانا مضارع چند جا. ابتداء پکیو په ابتدا د کلام کې اتا امر الله، یأتی امر الله. د خدای حکم را روان دی، د خدای حکم راځي. اثر قیامت قائمول، ګناهګارو ته عذاب ورکول. فلا تستعجلوه، تلوار مکوئ. سبحانه، پاکی د الله لار قسم کمونا. وتعالی عما یشرکون، او پورته دی الله دا ګناه چې مشرکانی د الله سره شریکوي. ينزل الملائكة بالروح، راکوزی اللہ پرشتی پر روح بانی. د روح نلتا مراد قرآن دے وحیدہ. سنگا چی بدن پر روح بانی جوندے وی، نو دا کائنات پا وحی بانی جوندی دی. دے چکم جون اللہ تا معتبر دے، نو دا پا وحی بانی رازی. من امرہی دا حکم دا اللہ نا علی من یشاء، پاغشا چې دا الله خوښشي من عبادی د بندگانو د الله نه. ان انذرنا، ان انذرو، په دې مضمون باندې الله وتا وحی را لېږي چې یروئ تاسو چې انه لا اله الا انا فاتقون. په دې مضمون باندې خلک ویروئ چې لا اله انه لا اله الا الله، نه دی د الله مگر یک یو خدای دی، نشته دی الہم او معبود حقا الا انا مگر زیم پتقونی مانا ویری گئی. خلق السماوات والارض، پیدا کری اللہ اسمان و زمکے بالحق پہ وستحق سرا. تعالی عما یشرکون، پورتر اللہ دا گنا چے مشرکانی دا اللہ سے شریکی. خلق السماء، خلق الانسان من نطفت فاذا هو خصیم مبین. پیدا کرے دے اللہ انسان من نطفت یو ساز کی اوبونا، چې هغه یو ساز کې پلیتی اوبه دي معمولی غوندې. من ماء مهین قرآن ورته ویلی دی.
فاذا هو خصیم مبین ناڅاپه دا انسان جګړالو په ډاګی دا شو جګړ مار ته یو بلا ته سازش به څوک پړکولې نشي والانعام خلقها او چارپایان پیدا کړی الله دې لرا لکم استاسو د پیدې لپاره فیها دفء پدې کې سامان د ګرمۍ دی الینه وړی تاسو اخلی او پاغي باندې ځان لږینه ګرمي جامې او سیټرې میټرې او په کولونه مکولونه او کوټونه واسکټونه ته ساده وي تاسو ومنافع او پرې کې نورم ډېرې پیدې دي ډېرې زیاتې پیدې دي سمرا پېټه الوشي د پيو نماز سازيږي نمستون شملې سازيږي او کوچته نه سازيږي د کوچو نه غوړي سازيږي او د شملو نه بیا متر سازيږي او نور ورپسې کې صورت سازيږي دا منافع دي ګل ومنها تاكلون او زنه دینه تاسو رانی سه علالوي او خوریا غیلا نران چیلی او نران غډان رانی سه وغزان پار علالوي ولکم فیها جمالون ساز پارا پری سارو کے خائص دے پری سارو کے ساز پارا ڈول دے ڈول حین تریحونا کلا چدا تاسو پما خام کی کورون تراولی وحین تسرحونا کلا چ سار کی غرت پریدئی ورئی اول سڑے ساروے پریدی او رستو ما خام ما جگر کور تراولی دلتا قرآن دی سی ویلی کم وقت چې دا مال تاسو کور ته راولئ دې کې جمال ډېر زیات دی په نسبت سره دی چې کم وخت کې تاسو سار غره ته پرېږدئ ته چې سار غره او پټي ته شړئ نو هلته غولانځونه زنانه او پۍ رایستلي نو غولانځ یې تشي هغه هم ډول نه کوي او دا ټوله شپې شخون والی نو هغه هر څه هضم کړي نو دا خېټې هم تشي نو دومره ډول د سار په وخت کې په شړلو کې نشته کم چې نمازګر په وخت کې غره نه واپس شي او د شړې نه او دا غولانځې د پوونه ډکې شوي او دا تشي د ګیاګانو نه داسې ډک شوي دا تاله به ډېره مزه درکوي بیا وتحملوا اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغی الا بشق الانفس وتحملوا اثقالکم او باری ستاسو بوجونو لرا دا اوخان سنگان اسونه قچر خرا دا ستاسو لولی بارونا باری الى بلد یو خاریتا لم تکونو بالغی چې نه تاسو رسیدون کی خاریتا الا بشق الانفس مگر پستړیوالی د ځانونو سره چې د سلاړ شي زړونو هم درزیږي چې هلته ورسېږي بیا پراته یې په هغې باندې تاسو چې کوم دی نو په دې باندې تاسو سامانونه وړئ په دې باندې په خپله سورېږئ او په دې باندې تاسو سروس کار کوئ ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا رب ستاسو لرؤوف بیا اندازې مهربان او زیات مهربان دی والخیل والبغال والحمیر او السنا والبغال او قچر او والخمیر او خرا دا الله پیدا کړی دي لترکبوها وزینا دې لپاره چې پرې باندې سواره شئ او دا زینت سامان هم دی ډول سامان هم دی دا د دې وجنه د امام ابو حنیفه رحمه الله دا مسلک دی چې اسونه وخه به سړی نه کړي بعضې امامان دې ته حلاله وي چې دې غوښه حلاله ده مونږ وایو چې بعضې شیونو غوښه حلاله وي خو دا دې وجې نه بنده شوې ده چې دا د جهاد سامان دی اسونو باندې خلک جهادونه کوي د دې وجې نه د انسان غوښه ولې حرامه ده ځکه چې الله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دا به څوک استعمالی نه دا به څوک خوري نه پوهېږئ پرې باندې دا معنا ده ځکه وایي چې امام صاحب وایي چې که غوښه اصل کې ډېر اهم شی غوښه ده او قرآن چې د اسونو او د کچرو او د خرو بیان کوي نو لترکبوها وزینه وایي خو د خوراک مسله یې پکې نه ده کړې د دې وجې نه د اس غوښه به سړی نه اگر چې نور امامان پې قایل دي چې خوړی شي دارنګې ویخلقو ما لا تعلمون او پیدا کوي به الله هغه شی نه چې تاسو یې لا نه پېژنئ دا اوسه پورې چې شی را روان دي
حتی چې لوډرې دې پکې راووتې او موټر سایکلې دې پکې راووتې او دا غټ غټ ټرکونه راووته او دا واړه واړه راووته او دا ریل ګاډي پکې راووته. دا یخلق ما لا تعلمون. دا د دې یوې فکرې نه هېڅ شی بار نه دی. څومره چې پیدا کېږي ټول د دې لاندې به راځي. وعلى الله قصد السبيل. په الله باندې قصد درست لارې دی. ومنها جائر. او ځینې د لارو نه کږې لارې دي، شیطاني لارې دي، سړی جهنم ته رسوي. ولو شاء لهداکم اجمعین. اذا الله خوښ شوی وی خونه به کړی وتا تاسو ټولو ته. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الله غزات چرا کوزی د اسمان نو بول رستا سره پارا. منه شراب زنی دی د پارا د دی بو نستا سره پارا سکلی. ومنه شجر اور زننا تاسو ونی وبکوي فيه تسيمون چې پای کې تاسو خپل ګډي او بيزي او ساروي ساتي. پای کې به ساروي ساتي تاسو. ينبتو لكم به الزرع. زرغونه ایستاو دپاره په دې اوبو باندې فصلونه. والزیتون او خونان والنخیل او کجورې والعناب او انګوره ومن كل الثمرات او د هر قسم میوونه. ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. یقینا په دې مذکور کې یو لویه نښه ده د پاره د یو قوم چې هغه فکر او سوچ کوي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. او تابع کړي ستاسو دپاره شپه او ورځ او نور او سپوږمۍ. والنجوم مسخرات بامره. او ستوري تابع شوي دي په حکم د الله باندې ستاسو. ان فی ذلک لآیة لقوم. یقینا په دې مذکور کې لوی نښې دي لقوم یاکلون. دا قوم دپاره چې د عقل نه کار لي. وما زرع لكم في الارض مختلف الوانه. وما زرع لكم اگر چې پیدا کړي دي الله ستاسو دپاره په ځمکه کې مختلف الوانه مختلف دي رنګونه دي. ان فی ذلک لآیه. یقینا دې کې لویه نښه د الله د قدرت ته لقوم یذکرون. دپاره دا قوم چې وعظ او نصیحت قبلوي. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طریا. الله هغه ذات دی چې تابع کړی ستاسو دپاره سمندر سره پاره لتاكلوا منه لحما طریا چې خورئ تاسو دې نه غوښه تازه. لحما طریا لحما غوښه میان ته مراد دي او په مئی کې تازهوالی دا کمال دی چې مئی زوړ شو نو هغه خوندي نه. د دې وجې نه طریا ټکی ورسره قرآن وفرمایه. وتستخرجون منه حلیتنا. او د دې سمندر نه راوباسئ تاسو کالو لرا. تلبسونها چې تاسو اغوندئ ستاسو زنانې اغوندي. وترى الفلك مواخر فيه. اینی به ته کشتۍ لرا شلونکې به یې په خپلو مخو کلا دي اوبو لرا. ته به کشتۍ او جهاز به رواني لانچ به رواني او پر خپله مخو کاسې مخو کوي او دا مخو که پر اوبو کې رواني یو د اوبو پشلۍ داسې د اوبو داسې هم رواني او داسې هم رواني او پر یې منځ کې کشتۍ رواني. ولتبتغوا من فضله. او دې دپاره چې تاسو طلب کوئ د مهربانۍ د الله نه لاړ شئ په دې باندې د غټو لرو ملکونو ته اقالیمو ته او هلته چې کوم نه حلالې مزدورۍ وکئ او هلته تجارتي کاروبار وکئ. ولعلکم تشکرون. او دې دپاره چې تاسو د الله د نعمتونو قدر وکئ. والقا فی الارض رواسیا. اچولی دی الله پر ځمکه کې رواسیا مضبوط غرونه. رواسی جمع د راسیتون ده. هغه مضبوط غرونه. ان تمید بکم لئلا تمید بکم. دې لپاره چې تاسو باندې حرکتي غیر طبیعي ونه کي. که د ځمکې کوم خپل حرکتي قرآن د هغې نفي نه ده کړی. هغه حرکتي غیر طبیعي چې ابتدا کې الله ځمکه سازه کړه او دا ټال په شان به زنګېدله او فرشتې راغلې او ویې کته وی الله داسې یو شی پیدا کړی دی چې د اوسېدلو قابل نه ده. الله ورته ځئ بیا چکر ولګوئ بل وخت کې چې راغلل نو غټ غرونه یې پرې والي. نو دا غرونه دې دپاره دي چې دا ځمکه غیر حرکتي طبیعي نه کوي. اما که د ځمکې خپل حرکتي طبیعي وي قرآن د هغې نه نفي نه ده کړی.
وانهارا او روان کړي دي ستاسو لپاره په دې کې اچولي نهرونه وسبلن او لارې دي لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لارې عمومي ګوره پرې غرونو کې باقاعده لارې دا اگر به د اسمان سبا خبرې کوي دونه بل لوړي چې بل ګورې رسې لږه 2 میله رسې پرې غاړه غاړه کې لاړ شي هلته به جوور دغی بس هلته چې ګورې شاتې کنډاو به دې مخې ته راشي ایږي به دې باري خالد تر شاتې کنډاو معلوم دی شاتې کنډاو به دې مخې له راشي نو دا د الله تعالی شان دی چې په دې کې الله تعالی لارې سازي کړي دي په دې ځمکه کې په دې غرونو کې د یو اقلیم نه بل ته او د یوې علاقې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته لعلکم تجیبر چې لارې ومومئ وعلامات او نښې الله تعالی پر ځمکه کې ایښي دي ستاسو لپاره نښې دي نښې باقاعده چې دا علاقې دغه اندازې ځای ته ورسې دې لاندې پلانې ملک دی او دې لاندې پلانې علاقه ده او دې لاندې پلانې علاقه ده وبالنجم هم یهتدون او په ستورو باندې تاسو لار مومئ دا جازونه چې څونه هوایي جازونه کې ځي او که بحري ځي دا ټول د ستورو په دغه باندې ځي اندازه باندې رواني اپمن یخلقو کمن لا یخلقو ای هغه څوک چې مخلوق پیدا کولی شي ای دا په شان د هغه چا دی چې مخلوق نشي پیدا کولی افلا تذکرون ولې په نو نصیحت نه قبلوئ چې دونه تاسو ګټې رالې او الله سره شریکوئ وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که تاسو شمیرئ نعمتونه د الله لا تحصوها او به نه شمارئ دې لره دونه ډېر دي ان الله الغفور الرحیم یقینا الله بخونکی مهربان دی والله یعلم ما تسرون وما تعلنون الله هغه ذات دی چې پوهېږي په هغې چې تاسو یې پټوئ او پوهېږي په هغې چې تاسو یې ښکاره کوئ والذین یدعون من دون الله هغه چې رابلي مشرکان هغې له سوا د الله نه لا یخلقون شیئا نشي پیدا کولی څه مچم نشي پیدا کولی ماش هم نشي پیدا کولی وهم یخلقون او دوی په خپله پیدا شوي د الله طرفه اموات مړه دي غیر احیاء ژوندي نه دي وما شرون دوی نه پوهېږي چې کله به دوی دوباره راپورته کېږي یا کله به دوی د دوی د عابدان راپورته کېږي دغه بوتان د دین هم خبر نه دي ایانا یبعثون وما یشعرون ایانا یبعثون په دین هم خبر نه دي چې کله به دوی بعث به دوباره کېدی شي دا دعوی توحید الهکم اله واحد پروردگار ستاسو پروردگار یو دی فالذین لا یؤمنون بالآخرة کسان چې ایمان په آخرت نه راوړي قلوبهم منکرة زړونه داږي انکار کوونکي دي وهم مستکبرون او دي ځان غټ ګڼونکي لا جرما خامخا ترجمه را دی لا جرما خامخا ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون یقینا الله پوهېږي پای چې دوی پټوي او چې دوی ښکاره کوي انه لا یحب المستکبرین یقینا الله دوست نه ګڼي ځان غټ ګڼونکي د الله متکبر ډېر زیات بدي شي او په حدیث کې راځي الکبر ردائی والعظمة ازاری الکبر ردائی تکبر زما صادر دی الله وی وعظمة ازاری او زما او لیواله زما لنګ دی څوک چې دی کې ما سره دننه کېږي ټوټې ټوټې بیا کوم وإذا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته ماذا انزل ربکم ستاسو رب څه شي نازل کړي دي ستاسو رب څه نازل کړي دي قالوا اساطیر الاولین دا بیوقوفه وایي د پخوانو زړې کیسې دي زړې کیسې دي دا څه لپاره لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامه دا دې لپاره چې دا بیوقوفه بار کی بارونه خپله پوره په ورځ د قیامت باندې ومن اوزار الذین او د هغې خلکو بارونه هم په ځان راواړئ یضلونهم چې دوی ګمراه کړي بغیر علم په ناپوهۍ کې په شوکه ډاو کې په شوکه تکي والي دي الا ساء ما یزرون خبردار ډېر بد دی هغه چې دوی بارئ په ځان قد مکر الذین من قبلهما یقینا چلونه کړي وو هغه کسانو چې دې نه مخکې وو فاتاهم الله بنیانهم من القواعد راغې الله بادود دوی ته من القواعد د لاندې طرف نه ډیپي سینا فخر علیهم السقف را پرېوته په دوی باندې هغه چته من فوقهم د پورته طرف نه دا نمرود هم داسې یو دغه سازه کړې وه اسمان طرف ته فرعون هم حامان ته ویل چې ما نه داسې یو آبادي سازه کا احرام را ساز که جبر اسمان طرف ته اوخې جمع ده رب د موسی پکې صحیح کما زما په د باندې دروغجن ګمان دی دا قسم خبرې
دارنګ دی دغه والا چې کوم دی دغې دی د ابراهیم علیه السلام دی قوم چې دا کوم چت ساز کړی و لویه بلا یې سازه کړې وه هغې ته راټول شوي وه پر پاسه الله راوغورځو بیا هغه مې کړ ټول فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون اور آگے دیتا عذاب دا غدین خیال و گمان کم نراتو ثم يوم القيامة يخزيهم بیا بپورز قیامت اللہ شرمی دویلا ويقول ورتبوي اين شركائي الذي كنتم تشاقون فيه کم ذکر زما شریکان اغا چوئی تاسو پائے کی مخالفت کون کی چاہت خلقو موحدین بویل نشتا تابویل شتا قال الذين اوتوا العلم وبویا کسانو چې هغې ته علم ورکړی شوی دی ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين یقینا شرمندګي د نن ورځې والسوء او بدي د نن ورځې دا به په کافرانو باندې وي کافران څوک دي الذين تتوفاهم الملائکة دا کسان دي چې وفات کوي دوی له فرشتې ظالمي انفسهم او دوی زیاتی کوونکي په خپلو ځانونو باندې فالقوا السلام نو پیش کړي دوی فرشتو ته سلامتیا یاره جي بس صلح کوو راځئ ما كنا نعمل من سوء نه دی کړی موږ د یو عمل ناکارنه بلا حق دا دنیا مړولې په بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون یقینا الله واقف دی پاږي چې وایي تاسو څه کوله فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها ودن شي دروازو د جهنم ته همیشه به اوسېږئ په دې کې فلبئس مثوى المتکبرین پس ډېر ناکاره ټکانه او ځای د اوسېدلو د ځان غټ ګڼونکو دی وإذا قيل للذين اتقوا کله چې ویل شي کسان ته چې هغې یریږي د الله نه ماذا انزل ربکم کله چې متقیان مؤمنانو ته ویل شي چې ستاسو رب څه نازل کړي قالوا خیرا هغې وایي د خیر سبقونه نازل کړي د خیر للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه دا کسانو لپاره چې نیکي کوي په دې ژوند د دنیا کې ښه حالت به وي ولدار الاخرة خیر او خامخا کور رستنه ډیر غوره دی ولنعم دار المتقین څه بهتر دی کور د پرهیزګارو کوم دی جنات عدن هغه جنت د اوسېدلو دی یدخلونها دننه کېږي به دې ته تجري من تحت الانهار بهیږي به لاندې د ونو د ماڼو دي نه څلور ولي لهم فیها ما یشاءون ای به جنتیانو دپاره په دې جنت کې څه چې دوی غواړي چې څه غواړي به ورته میلاویږي کذلک یجزی الله المتقین دقسې بدله ورکوي الله پرهیزګارو ته دا پرهیزګار څوک دي الذین کسان دي تتوفاهم الملائکة طیبین دا هغه کسان دي چې وفات کوي الله دوی لره ای دوی پاک ساک عقیده پاک عمل پاک معاملې پاکي کاروبار پاک اخلاق پاک افعال پاک هر شی پاکي بس یقولون سلام علیکم فرشتې د سا وخت کې ورته وایي سلامتیاری په دی باندې سلامتیاری په تاسو ادخلوا الجنة دننه شئ جنت ته بما کنتم تعملون سبب دا چې تاسو عمل کولو هل ينظرون دا خلق انتظار نه کوي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې راشي دوی ته فرشتې او یاتی امر ربک یا راشي دوی ته حکم در رب ستا کذلک فعل الذین من قبلهم دقسې کار کړی وه کسانو چې مخکې د دوی نه وما ظلمهم الله خدای ظلم نو کړی په دغه کسانو مخکنو ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې زیاتې کوونکي فاصابهم سیئات ما عملو پس ورسېدل دوی ته بدی د هغې چې دوی څه عمل کړی وحاق بهم او لازم شو په دوی پسې ما کانوا به یستهزئون هغه چې دوی په هغې پسې ټوکې کوونکي وقال الذین اشرکوا وایي با کسان چې مشرکان دي لو شاء وایي مشرکان لو شاء الله ما عبدنا کله الله خو شوی مونږ به غیر الله عبادت نه وکړو من دون سوا د الله نه من شیء دې څیزه نحن ولا آباؤنا نه مونږ او نه زمونږ پلارانو ولا حرمنا من دونی من شیء او نه به حرام کړی مونږ سوا د الله نه څه شی مونږ حرام کړی نه دی دا بحیره او صاحبه و مونږ هم ساز کړي کذلک فعل الذین من قبلهم دقسې لوبه کړې وه کسانو چې مخکې دي موجود او کافرونه وهل علی الرسول الا البلاغ بس نشته په پیغمبرانو مگر رسول پړاګه دي ولقد بعثنا فی کل امة الرسول یقینا لګلې موږ په هر امت کې یو پیغمبر لره په دې مضمون چې ان اعبدوا الله د یو خدای بندګي وکړئ واجتنبوا الطاغوت ځان بچ کړئ د غیر الله د عبادت نه
فمنهم من هدى الله ځنې په دې کې هغه دي چې الله ورته ښوونه وکړه ومنهم من حقت عليهم الضلاله او ځنې په خلکو هغه دي چې ثابته شوه په هغې باندې ګمراهي فسیرو فی الارض او په ځای په ځمکه کې چکرې وهئ فانظروا ګورئ په نظر د عبرت لازما کیف کان عاقبة المکذبین څرنګه و آخر انجام د دروغجنو ان تحرص علی هداهم که ته حرص کوي په هدایت د دې قوم باندې پیغمبره فإن الله لا يهدي من يضل یقینا الله خود نه کوي هغه چاته چې الله یې ګمراه کړي وما لهم من ناصرین نه به دوی دپاره څوک مددګاران واقسموا بالله جهد ایمانهم قسمونه خوري په الله باندې سخت سخت قسمونه او قسم دا خوري چې لا یبعث الله من یبون راپا به نسي الله هغه چاله چې یو ځل مړي کړي الله چې څوک مړ کړي او بیا دوباره نه ژوندی کوي په دې قسمونه خوري بلا حق دا وعدا علیه حقا دا د په الله باندې وعده حقا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهېږي بېوقوفه دي اکثر خلق پوهېږي نه لیبین لهم الذي یختلفون فيه چې بیان کړي ته هغه چې دوی جګړې کولې پای کې وليعلم الذين كفروا او معلوم کې الله کافرانو لره چې انهم كانوا کاذبین یقینا او دوی دروغ ویونکي انما قولنا لشیء الله فرمایي خامخا وینا زمونږه د یو څیز په باره کې چې کله مونږه پیدا کوو انما قولنا لشیء خامخا وینا زمونږ یو څیز ته اذا اردنا وکړه چې مونږ خپل اراده پورې متعلق کړو ان نقوله مونږ ووایو له دته کن شا په یکون شي یعنې چې شی او ته ورته وایې نه بس الله وایي دا شی دې موجود شي بس موجود شي چې ویلې دا دونه ول دا دې کیکر دې ونی دا دونه ازبي ول چې دا به الله بادشاه څنګه چې کومه تیری کړي ابل ورته چپ شو خدای دې غار کنه کړی کړه ول چې هغه ورته وایي 1300 خو 13 کاله ول چې 1300 نو چې 1300 کاله نه کون په کوم ترجمه را دې کوي انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في سبيل الله کسانو چې هجرت کړې ده الله پر رضا کې الله د رضا لپاره قربان پیښې دي من بعد ما ظلموا پساګی نه چې په دې باندې ظلمونه شوي په مکه کې لنبوي انهم په دنیا حسنه خامخا وربکو منګا دیتا لنبوي انهم اب وربکو منګا دیتا په دنیا کې خ آبادی به ولورکو خ نعمتونه به ولورکو ولا اجر اخرت اکبر او اجر قیامت اړیر لوی دی لو کانوا یعلمون کاش کې دا خلک پوهیلې الذين صبروا على ربهم يتوکلون کسان دي چې صبر کوي په خپل پروردگار باندې وعلى ربهم يتوکلون او وعلى ربهم په خپل رب باندې دوی توکل کوونکي ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم ندي لګري موږ مخکې ستاره مگر سړي وحي وکول موږ غیتا فاسألوا اهل الذکر تپوسو کا علم والاونا ان کنتم لا تعلمون که په خپل باندې نه پوهیږئ دا هغه ځای دی روح المانی په دې باندې دلیل پیش کړی دی چې قیاس خو به مني او علما به مني چې د عالمانو نه به تپوس کوي د عالمانو حقانی او ربانی نه او چې هغې مدلله خبره د قرآن او سنت وکړو نو مني دی فاسألوا اهل الذکر تپوس کوه د علم والاونا ان کنتم لا تعلمون که په خپله نه پوهېږي بالبینات والزبر په دلایلو باندې او په کتابونو باندې وانزلنا الیکم الذکر نازل کړی موږ تاسو ته یو یاداش لره چې هغه په نو نصیحت دی لتبین للناس دې لپاره چې لتبین للناس چې ته بیان کې دې لره خلکو ته ما نزل الیهم هغه چې دوی ته نازل شوی دی یا لتبین چې بیان کې الله پاک دې خلکو ته هغه چې نازل شوی دی ته ولعلهم يتفکرون او دې لپاره چې دا دې سوچ او فکر وکړي اپا امن الذين مكروا السيئات ایزان به خطرې غنیا کسان چې کای ناکاره تدبیرونه ان یخسف الله بهم الارض د دې خبرې نزان به خطرې غني چې دنه بکی الله دی پزماکا کې خاص اب دې ته وای چې سړی پزماکا کې نه نوځي
او یاتیهم العذاب یا راشدیتا عذاب الله من حيث لا يشعرون دا اغذینا چی دی پی نپوئیگی او یاخذهم پی تقلبهما یا انسی اللہ دی لپاوڑی دو راوڑی دوی کے چی روان یو دا کارون بارون کئی او شغل کرے وسوی نیسی وما هم بمعجزین نوی دوی کمزوری کا ان کے اللہ لرا او یاخذهم علی تخوف یا انسی دوی اللہ پا یروانی فإن ربک لرؤوف الرحیم لیکن رب ستا چکم دے دیر زیاد مہربان او زیاد مہربان دے اولم یرو الی ما خلق اللہ من شئین آئینی گوری دیا خلق آگا چی پیدا کری اللہ رسنا یتفیع ظلالو تابع کری دی سوری دے عن الیمین دکی طرفنا والشمائل او دکس طرفننا سجدا للہ لا طول سجدے کئی اللہ تا وهم داخرون اوی دا ذلیل او تابع دا حکم دا اللہ وللہ یسجدو خالص تا اللہ پر سجدے کئی ما آہا طول چی پاسوانون کی او غطول چی پزنکو گری من دابا زند سرونا والملائکت دی پرشتونا وهم لا يستكبرون او دی زان غٹ نگنی یخافون ربهم من فوقهم یریج رخفل ربنا ربرت ربنا ویفعلون ما یؤمرون او کئی اغا چی دوی تسحکم ملاویگی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب